یو د پاکو شرابو ده من او بل د اوبو ده. دا څلور ولی دي. زما صاحب دا څلور واړه یو تالاب ته راغونډې شوي دي. دا څلور واړه ټیسټ په کوم څیز کې موجود دي؟ پاک شراب جنتی، الله نصیب کا امین وای، او اوبه دي او پی دي او شهد دي عسل. نو چې دا څلور واړه کوم ځای ته راغونډېږي او کوم حوض او تالاب کې جمع کېږي دغې ته ویلی شي کوثر. هغه اوبه به مونږ څښو. دومره لوی تالاب دی رحمت للعالمین. فرمایي چې زما امت به د قیامت هیبت اغشتي تندې، نو هغه تندې ختمېدو دپاره به ورله زه د دې نه اوبه ورکوم. د هغې په هغې غاړه باندې به که نجوم سماء د اسمان د ستورو د عمره په مقدار باندې ګیلاسونه پراته او د راډکولو دپاره به مولا علي المرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښي طرف ته ولاړې ګیلاسونه به راډکوي او حوض کوثر به په خپل ګناهګار امت باندې تقسیموي. الله هم نصیب کړي. ډېره سخته وایي او ډېر خلک به داسې. امام سبکي رحمت الله علیه فرمایي چې چا د قرآن عظیم تلاوت ډېر کړي او درود شریف یې ډېر زیات ویلي، هغه امتیانو نه به رحمت للعالمین په خپلو لپو باندې اوبه ورکوي په ځای د ګیلاس باندې. هغه بې مثل او بې مثال او پاکو لاسونو مبارکو باندې چې هغه الله ته ډېر زیات قدرېدلي په دعا کې، نو په خپلو لاسو مبارکو به اوبه ورکوي. الله هم نصیب کا امین وایي. چرته مونږ ګناهګار ستی پتی سوې لوې او د محشر میدان او د نبیانو امام صلی الله علیه و آله وسلم او خپل ګناهګار امت له اوبه ورکول د حوض کوثر. رب ذوالجلال دې زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب. نو د آب کوثر د کوی په خوا کې او د هغې اوبو څښلو په خوا کې دعا قبلیږي. 14 مقامات پاتې شو. 19 مقامات دي چې په هغې کې الله پاک دعا قبلوي. دې خوا توجه کوئ، الله هم خوشحاله کړي. د امام بخاري رحمت الله علیه استاد دی. دا هغه نامه د سفیان ثوری رحمت الله علیه. دا د تبع تابعین دور دی. حج لتلو. دا ډېر لوی عالم و چې د امام بخاري رحمه الله استاد دی، نو چې دی به د کمې پایې شخص. ځکه بخاري شریف کې چې حدیث بیانوي حدثنا الثوري، ما ته حدیث پاک بیان کړی دی خپل استاد امام سفیان ثوری رحمت الله علیه. یو صاحب د دوی زما د زمزم په د اوبو باندې لږ غوندې شک راغلی چې آیا دې کې دا کمالات شته او که نه. دنیا د هر قسمه خلک دي، اعتراض والا هم ډېر او اصلاح والا هم ډېر. سفیان ثوری صاحب وایي زه د زمزم دی کوی سره ناست وم او چې چا به دا صفا مروه سعی کول او تږي به شو، نو ما به وله ورته خپل کې بوس کوله چې تازه شی وته. دا حاجیان صاحبان او معتبرین دی اوبه څکي دی چکر کې، په دویم کې ني، په دریم کې وڅکي، په دریم کې ني، څلورم کې وڅکي، خو خامخا څکي. ځکه هغه ډېر اوږد چکر دی چې د صفا غونډۍ نه شروع شي غر نو د مروه پورې ځي او د مروه نه بیا د صفا پورې راځي، نو خامخا انسان ته تنده لګي. او تنده ځکه لګي چې د دې نه وړاندې طوافونه کړي، د ده وجود ګرم وي. د طواف نه چې فارغ شي نو بیا د صفا مروه د سعی کوشش کوي، نو خامخا اوبه څکي. سفیان ثوری صاحب وایي ما عمره کړې وه او دقه ځای دی کوی سره ناست وم چې ما به داسې کتل چې دا سړی تږی دی، هغلی به مې اوبه ورکړې. نو دا کم سړي چې اعتراض راوړی و چې یاره د زمزم په دې اوبو کې دا کمال شته و که نه، ما ورله ګیلاس راډک کړو ورته مې ورکړه چې دا واله دا اوبه وڅښه. نو دا صاحب وایي چې ما وڅښلې، ما وایي که ما پی وڅښلې، دا خو اوبه نه دي، دا خو خواږه پی و.
وی په دویم با چکر باندې په دریم چکر باندې په څلورم وم چکر هر یو چکر کې به مې یو پیر او بس کله او د هغې خوند به د هغې بلې نه جدا و توبه مې وی ویستا او ما ووی چې دا د اسماعیل علیه السلام د مبارکو خو کمال او معجزه ده زه بیا چرې داسې ونه کم وی خانه کعبې شریفې ته مې مخ کړه چې ای د کعبې ربه ما مات زه نه یم پوه شوی